زموږ معاشره کې بعضې ګناهونه هغه دي چې هغه ډېر زیات عام شوي دي او زموږ د خلکو د ذهن نه د هغې د ګناه کېدو احساس هم ختم شوی دی. بلکې دې وخت کې زموږ بعضې خلک هغه دي چې هغې ته د جواز ورکولو دپاره د قرآن او سنت نه د دلایلو پیش کولو کوشش هم کوي. تېرو ورځو کې به تاسو لیدلي وه زموږ د پېښور کې یو کس اوسېږي منکر حدیث، هغې هم په دغه موضوع باندې بیان دوه چلېدل. بیا بعضې د ملایانو په شکل کې چې هغوی پګړۍ وهلي په سټیجونو باندې راشي، هغوی هم دغه سیس ته د جواز ورکولو دپاره شرعي دلایلو د پیش کولو کوشش کوو. یعنې د خلکو ذهن کې دا خبره راوستل چې ګانا بجانا سندري دا څیزونه شرعاً جایز دي او د شریعت د طرف نه د دې هېڅ ممانعت نشته دی. د دې وجې نه محترمو زه ستاسو په وړاندې د نصیحت او د واقعاتو په ضمن کې نه بلکې د قرآن او سنت د دلایلو په رڼا کې ستاسو په وړاندې باندې د موسیقۍ ګانو بجانو د دې حرمت باندې یو څو دلایل مخ په وړاندې پیش کوم. ځکه محترمو یو خو ګناه ده، معاشره کې دغه ګناه دومره زیاته شوې ده. تاسو که وګورئ نن که موبایل په لاس کې راواخلئ چاته کال میلاو کې د هغه طرف نه مجبوراً ته ګانا اورئ. ته که یو چاته کال میلاو کې ستا خواته موجود وي هغه ته رینګ اواز راشي مجبوراً هغه ګانا شروع شي په هغه څیز. ته که فیسبوک کولاو کې په هغې باندې تا ته ګانا شروع شي. ته که ماشومانو سره په لاسونو کې ګیم موبایل ګوري هغې کې ګانا شروع شي. یعنې د معاشره کې یو خو دا برایي دومره عامه شوله روانه ده چې یقیناً د خلکو د زړونو نه د هغې د حرمت هغه ذهن سوچ د سره ختم شو. او دویم نمبر بعضې هغه خلک چې د ملا جامه کې راځي خلکو ته جواز ورکوي چې یاره دا څیز د قرآن سنت په روح سره دا جایز ده. د دې وجې نه محترمو زه راځم تاسو په وړاندې د قرآن مجید هغه څو آیتونه پیش کوم چې مفسرینو، صحابه کرامو، تابعینو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې چې کوم مطلب مونږ ته راښولی دی هغه دا دی. او هغې نه مخکې محترمو علما فقها تفصیل کوي. اول نمبر هغه آلات چې هغه د لهو لعب او د ګانو دپاره جوړ شوي دي، په هغې سره انسان لطف اندوز کېږي. برابره خبره ده که د هغې سره ګانه وي او که نه خو دې مستی پیدا کوي، دې کیف پیدا کوي، دې سرور پیدا کوي. لکه ساز دی، تنبل دی، مختلف قسمه آلات دی، باجې دي. په اجماع د امت سره په اتفاق د فقهای کرامو سره دا آلات حرام دي اگر که دې سره ګانې نه وي. یو سړی ستار اوري، یو سړی دغه ډول چې ورته ویل کېږي ټم ټم د لاره باندې دا خلک ولاړي غاړې ته یې چولي دا څیزونه دا څومره آلات چې دي چې هغه دغه مستی پیدا کوي، هغه دغه سرور پیدا کوي، هغه دغه یو قسم خوند ته ورکوي. په اجماع د فقهای کرامو سره په اتفاق د فقهاو سره دا حرام دي. دویم قسم هغوی تفصیل ذکر کوي هغه سندرې چې د معصیت سبب جوړ شي. خپله خو دا صرف اشعار دي، په دې کې څه دغسې څه نشته دی چې په دې کې ګناه وي. یو څوک یې په ترنم سره وایي خو دا د معصیت سبب جوړ شي. مثلا انسان پرې د فرایضو نه غافل شي، د واجباتو نه غافل شي، دا هم په اجماع د فقهای کرامو سره حرام دي. او دریم نمبر هغه سندرې چې د هغې په ذریعې په هغې سره منکر شامل شي، یعنې هغه څیزونه ورسره شامل شي چې هغه ناجایز دي، دا هم بالاجماع حرام دي. یعنې سندرې دي په خپله باندې دا جایز دي، په دې کې یو دغسې مضمون ذکر کېږي ویلی کېږي چې د هغې اورېدل ګناه نه ده، لیکن د ده سره ټنګ ټکور ملګری شو، د ده سره باجه ملګري شوه، د ده سره ساز ملګری شو، د ده سره د یو زنانه اواز دی چې د هغې اورېدل جایز نه دي، دا په هغه اواز سره اورېدلی کېږي، دا ورسره ملګری شو. یا بېګیري هلکان دي د هغې په اواز سره دي چې اورېدلی ټیټ نه دي، دغه ورسره ملګري شو. یا دغسې په حشګویي ده پکې، یا غیبت دی، یا دغسې څیزونه پکې دي. نو دریم دا قسم ته علماء کرامو فقهای کرامو حرام لیکلي، دا حرام دي. البته یو قسم استثناء ورنه کړې ده، هغه دا چې انسان یو قسم اشعار وي په ترنم کې د اواز جوړ کړي، طرز جوړ کړي،
خدا د موسیقۍ په شان هم نه وي، د غانو په شان د هغې سره مشابهت هم نه وي، د هغې په شان ته برابروالی هم پکې نه وي. نو فقهای کرام فرمایي په 2 شرطونو سره دا بیا جایز دي. اول شرط ورله دا دی چې د دې مقصد به له لعب فضولیات نه وي، څه مقصد به پیش نظر خامخا وي. مثلا ته را شعر اورې، په دې کې د الله تعالی صفت بیانېږي، په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بیانېږي، په دې کې به یو دغسې ستا په دینداري په یعنې جهادي سوچ به ستا پیدا کېږي، په دې سره به ستا دیندارۍ طرف ته رغبت پیدا کېږي چې دغسې یو دیني مقصد به پکې وي، هسې د فضولیاتو د ټایم پاسي لپاره به نه وي. دویم په هغې کې به یو دغسې مضمون نه وي چې دغه مضمون ناجایز وي، که دغه پکې نه وي نو بیا د دغسې اشعار اورېدل هم جایز نه دي. او دویم نمبر موسیقي شوله، حالات د موسیقي شو چې هغه باجه ده، تنبل دی، نور څومره څیزونه چې دي. قرآن مجید کې د دغې په باره کې سورې لقمان الله رب ذوالجلال فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، بعضې د خلکو نه هغه دي چې هغه فضول خبرې اخلي، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، چې بغیر د علم نه خلک ګمراه کي، ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، د دغه کسانو دپاره د سپکوونکي عذاب دی. دلته د لهو الحدیث په حوالې سره مونږ کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د چا نه چې مونږ ته قرآن را رسېدلی دی، چا چې د نبي علیه صلات وسلام نه قرآن زده کړی دی، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ډېر لوی مفسر په صحابو کې ترجمه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دعا کړې ده، د فرمای ابن کثیر هم نقل کړي، دغه نور کتابونه هم نقل کړي، هو والله الغرا، قسم په الله چې د لهو الحدیث نه په آیات کې هغه قسم پوری، د دې نه مراد غانی دي، د دې نه مراد سندري دي، د دې نه مراد دم توړ دی، باجی دي، غنا، دغه څه نه مراد دي. او د ابن عباس رضی الله عنه شاګرد لوی مفسر د قرآن دی مجاهد رحم الله، هغه فرمای ابن مسعود رضی الله عنه یو بل روایت کې بیا راځي، بیهقي نقل کړی هو الغناء واشباهه، د دې نه غانې مراد دي، سندري ورنه مراد دي، واشباهه او کم آلات چې د دې لپاره جوړ شوي دي، باجی دي، ستارونه دي وغیره وغیره، تاسو ټول هغه پېژنئ، دا ټول اوزار د دې نه مراد دي. یو څوک چې په دې پیسه ورکوي، یو څوک چې په دې وخت ځای کوي، د قرآن مجید دغه آیات مصداق وایي هغه دی. او امام مجاهد رحم الله فرمایي وایي د دې نه هغه ګانې ویونکي غلامان او وینځې مراد دي. هغه خلکو هغه وخت کې به خلکو دا اخیستل او بیا به یې دا ځان ته به یې ګډولې، په دې به یې ګانې ویلې، اوازونه به یې اخیستل، د دې به لوی لوی قیمتونه لګېدل، لکه را نن سبا چې مختلف ځایونو کې دي خلک یې راولي، پیسې ورته ورکوي. او ابن عمر رضی الله عنه فرمایي انه الغرا، دغه امام مکحول رحم الله فرمایي دغه آیات په ضمن کې بیا مفسرین نقل کوي چې دته په پته ولګېده چې یو کس به وینځ اخیستی دی، غلام اخیستی دی، په دې سره ګانې وایي یا د ګانو دا محفلونه، ده به من مات عنده موت لم یصلي علیه، ده به مونځ د جنازې ورباندې نه کوو، او په خپله بیا اعلان کوم لم اصلي علیه، په دغسې کس باندې زه مونځ نه کوم. نو د قرآن مجید دغه آیات لهو الحدیث دغه کس دپاره رب ذوالجلال فرمایي رسوا کوونکي عذاب دی، مراد څوک دي؟ ګانې بجانې ورته مراد دي. او دویم قرآن مجید کې الله بل ځای فرمایي بني اسرائیل کې آیت نمبر 64 واستفزز من استطعت منهم بصوتک، شیطان ته الله وایي ګمراه کړي دیونه، وغولوله دیونه په خپل اواز سره څومره چې ستا طاقت بصوتک. مفسرین فرمایي امام مجاهد تفسیر ابن جریر کې نقل لی ویل دې نه مراد ګانې بجانې دي، ګانې او دې اوزار آلات داسې څیزونه ورنه مراد دي. یو دریم ځای قرآن مجید ذکر کوي افمن هذا الحدیث تعجبون، دې خبرې نه تاسو تعجب کوئ، وتضحکون خاندئ، ولا تبکون جاړئ نه، وانتم سامدون او تاسو غافل یئ. وانتم سامدون کې ابن عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، مفسر د قرآن دی، هغه فرمایي الغنا د دې نه مراد ګانې بجانې دي. تاسو په ګانو بجانو کې ځان مشغوله کوئ او د الله کتاب پرېږدئ، د هغې نه د غفلت شکار، د غفلت ذریعې ستاسو لپاره همدغې ګرځېږي. او د دغه آیات په ضمن کې بیا مفسرینو لیکلي هم دي د مشرکینو طریقه به دا وه، هغوی چې به د خوشحالۍ اظهار کوو، هغوی به د مالدارۍ اظهار کوو، هغوی به
په دغه وخت کې به دیو دا ګانو بجانې دا سیزونه به کول او د دې ذریعې یعنې ډمې ډمان به یې راوستل، محفل به یې د دې سیزونو ګرم کوو، په دې ذریعې سره به د خپلې هغه خوشحالۍ اظهار کوو، په دې ذریعې سره به د خپلې هغه مالدارۍ اظهار کوو. یقین وکړئ زموږ معاشره کې ټوله مقتصد او څلورم ځل قرآن مجید کې الله ذکر کوي سورې فرقان کې والذین لا یشهدون الزور. د عباد الرحمن د الله خاص بندگان د هغې صفت الله رب ذوالجلال ذکر کوي د هغه کسان دي چې دیو ګانې بجانې د دې نه ځان ساتي. دغې ته حاضرینه کې د زور نه مراد امام مجاهد فرمایي د دې نه غنا مراد او امام ابو حنیفه فرمایي الزور الغنا. د څلور واړه آیاتونو مفتی شفیع صاحب رحمه الله زموږ د پاکستان لوی مفتی تیر شوی مفتی اعظم پاکستان مستقل کتاب به د موضوع لیکلی د آیاتونو نقل کوي د دې نه پس لیکي وایي د دې څلور واړو نه معلومیږي چې ګانې سندرې دا څومره آلات چې دي دا حرام دي. د قرآن مجید دا څلور آیاتونه په دې باندې نصوص دي او احادیث هم که دې باب کې تاسو وګورئ ډېر زیات راغلي دي د دې په حرمت باندې چې دا حرام دي جایز نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مالک اشعری رضی الله عنه راوی دی انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دوی لیکونن من امتی اقوام زما امت کې به دغه بدبخت راشي یستحلون الحر زنا به حلال ګڼي والحریر ریخم به حرام ګڼي حلال ګڼي والخمر شراب به حلال ګڼي والمعازف ګانې بجانې سندرې ټنګ ټکور داسې زره به حلال ګڼي. او په بل کې وفیلم یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التم معازف او د ګانو د ټول څیزونه ورسره یخسف الله بهم یجعل منهم خیرته الله به یو وخت راشي د خلکو پر ازمکه باندې ورتلل د دیو د مخونه او شکلونه به الله وران کی. نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو پیشنګوئی کړی دا زما امت کې به دغه خلک راځي دا به ګانې بجانې ټنګ ټکور دا څیزونه به حلال ګڼي د دې د حرمت دلایل پیش کړي. او علما فرمایي په دوه طریقو سره د حدیث نه استدلال کړی دی. یو خو تاسو وګورئ څنګه چې زنا حرامه ده ریخم حرام دي دقسې ګانې بجانې ټنګ ټکور سندرې دا څیزونه حرام دي. او دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یستحلون یو حرام سیز به حلال ګڼي د دې وجې نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خفګان اظهار وکړو د دې وجې نه د غصې اظهار وکړو چې زما په امت کې به دغسې بدبخته مړه پیدا شي. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي عمران بن حسین رضی الله عنه راوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذه الامه خسف ومسخ وقصف زما په امت کې به په ځمکه دننه کېدل به راشي شکلونه ورانېدل به راشي کاڼي راورېدل به راشي په کاڼو باندې به خلک وویشتلی شي. یو ثابت فقال رجل من المسلمین یا رسول الله ومتى ذلك یو ثابت به اوس وګوره الله پیغمبره دا به کله وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور کله چې ګانې ویونکې ډمې دا ښکاره شي کله چې هغه باجی او ټنګ ټکور او داسې زونه او شرابونه څښل شروع شي او دا محفلونه چې لګېږي تاسو کتلي وي دا د ګانو وجانو د شراب او د ګانې دا د یو بل سره لازم او ملزوم محفل یو ځای نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قیامت علامات چې کوم ځای کې شمار وزارت القینات والمعازف کله چې ګانې وهونکې زنانه ډمانې ډول باجی داسې زونه عام شي دا د قیامت علامات دي په دې وخت کې تاسو د قیامت انتظار وکړئ. او علی رضی الله عنه راوي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا فعلت امتی 15 خصلة حلت بها البلاء کله چې زما امت کې 15 سيزونه عام شي بیا په امت باندې فتنې به شروع شي عذابونه به شروع شي. هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وفي واتخذ القيان والمعازف کله چې ګانې بجانې ګانې ویونکې زنانه ډمانې شروع چې عام شي او دلته ټنګ ټکور باجې داسې زونه امت کې کله عام شي شروع شي یقین وکړئ چې څومره فتنې دي دا د الله د پیغمبر هغه پیشنګویي ده امت کې دغه بې حیایي چې څومره عام شوي دا عمره تباهي طرف ته خبره روانه ده. او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی روانو د ګانو یو اواز سمع صوت
زمارة راعن یو شپنکی چې هغه شپېلۍ یې وهله او ګانې ورسره ویل ده به د خپل غوږونو کې دغسې لاس ورکړو د خپل غلام نه تپوس کوي ورته وایي هغه اواز بند شو که نه هغه ورته یې لږ صبر وکړه دی چې کله هغه ورته ویل اواز ختم شو بیا یې د غوږونو نه لاسونه وایستل مخکې لاړ دا شیطاني اوازونه دومره خطرناک دي صحابه کرامو له دې نه ځان دومره بچ کړي دي او د صحابه کرامو اقوال که به دې کې تاسو وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي استماع الملائکه معصیة ګانې بجانې اورېدل دا ګناه د معصیت دی والجلوس علیها فسق دې ته کېناستل دا فسق دی والتلذذ بها کفر په دې ټنګ ټکور سره د په دې ګانو بجانو سره خوند اخیستل دا کفر دی په دې سره سړی کفر ته رسېږي او خبیث ذهنونه یې په قرآن سره ورته خوند نه ملاویږي په دغې سره ملاویږي دې وجې د نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل علی رضی الله تعالی عنه راوي دی بعثت بکسر المزامیر زره ګانې بجانو د ټنګ ټکور د دغې آلاتو د ماتولو دپاره رالېږلی شوی او یو بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل دا ګانه بجانه دا ټنګ ټکور په زړه کې نفاق پیدا کوي منافقت پیدا کوي لکه څنګه چې دا اوبه فصل راټوکوي یو بل حدیث کې کما ينبت الماء والخشبه لکه څنګه چې دا شینکي دا اوبه راټوکوي دقسې په دې زړه کې دا ټنګ ټکور او دا سندري او دا ګانې بجانې دا منافقت را پیدا کوي نو په دې سره د انسان د ایمان تلو خطر وي او انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چا چې دنیا کې ګانې واورېدې سب الله فی اذنیه لعنک یوم القیامه الله به ورته د قیامت په ورځ په دا غوږونو کې ګرمه سیسه وسسئ دا به عذاب وي او هلته چې په ښایسته اواز باندې سورې رحمان ویلی کېږي په ښایسته اوازونو باندې د الله تسبیح کېږي دا به د هغې نه کوڼې دغه څیزونه به نه شي اورېدلی الله دې مونږ د دغه مردارۍ نه وساتي ابن عباس رضی الله فرمایي وایي خپل غوږونه د شیطان د دغه باجو نه وساتئ دا باجې چې دي دا د انسان په زړونو کې نفاق پیدا کوي منافقت پیدا کوي انسان ورسره د ایمان نه محرومیږي د دې وجې نه یو کس روان و څه الفاظ شعرونه یې ویله د خوند سره اواز کې په ترنم کې ویله نبي علیه زید بن ارقم فرمایي بین النبي صلی الله یمشي فی بعض سکک المدینه اذا مر الشاب یو ځوان روان و د دغسې په ترنم کې څه اشعار ویلې یعنې ګانې غوندې ویل ویغني دې ګانې ویلې فقال ویلک یا شاب هلا بالقرآن تغني قال ها نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ویل هلک چې ته قرآن ولې دغسې اواز سره ولې نه وې ته قرآن دغسې په ترنم سره ولې نه وې قرآن شروع کړه چې خوند درته درکړي د تاسو شروع کړي دي ور دې وجې نو محترمو زمونږ سلف خو لعنت ویلی دی حالانکې په ژوندي مسلمان باندې په ژوندي کافر باندې لعنت ویل جایز نه دي لیکن په ګانو بجانو ویونکي باندې تابعینو اقوال چې وګورې لعنت ویلی دی په دغسې خلکو باندې څوک چې دا وایي او دا وایي او عثمان یو ډېر لوی تابعي تېر شوی دی هغه پر عثمان اللیثي هغه فرمایي تاسو د ګانو نه ځان بچ کوئ ځکه دا د انسان حیا ختموي په دې سره انسان بې حیا کېږي دا د انسان شهوت را پاروي دا په انسان کې د شرابو هغه جذبه را پیدا کوي او دا د شرابو په شان نشه پیدا کوي او قاضي فضیل ابن عیاض رحمه الله د صوفیه کرامو مشر دی خو د دومره په الغنا رقیة الزنا دا ګانې چې دي ګویا دا د زنا منتر دی منتر کوم ځای کې چې د ګانو رواجي ګانې په کوم ځایونو کې عام شي په دغه ځایونو کې به زنا خامخا وي او دلته څوک چې د جواز دلایل پیش کوي هغې ته وایي دلایل به شروع کړي یاره که تاسو وګورئ وایي عایشه رضی الله تعالی د اختر په ورځ باندې ناست و د هغه سره یو دوه جینکۍ ورسره وي او هغې ورته ګانې ویلي وایي دا بخاري شریف کې حدیث دی حالانکې دغه ظالمان ظلم کوي حدیث کې دغسې نشته دی کوم چې حدیث دی اول نمبر هغې اشعار ویله په هغه اشعارو کې د یو جنګ تذکره کول هغې کې ګانې نشته دی او بیا هغه روایت هم که تاسو وګورئ په خپله د ام المؤمنین په روایت کې لیستا بمغنیین دغه دواړه ګانې ویونکي زنانه نه دي جنکۍ نه دي او دویم په دا روایت کې د عایشې جاریتانې الفاظ دي هغه نابالغې جنکۍ وي ماشومانې وي او دریم نمبر علما فرمایي
هغه جنگي اشعار ویل چې باندې کې د انسان هغه د جهاد طرف ته رغبت پیدا کیږي شوق پیدا کیږي هغه په دې سيزونه هغه کې عشقيه اشعار او داسې سيزونه نه ودا کوم چې د غاني ویل کی او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بخپلم په دغه وخت کې معصوم و او څلورم نمبر علما فرمای نبی رسول الله والسلام په دې وخت کې نبی رسول الله مخړول رضا اظهار نه وکړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې وخت کې راغی ام المؤمنین منع کړل منع کړګسان هغه هم تشبیه وکړه ویل شیطان او زوم نو دغه سیاسي نه د جواز څنګه پېښ کې بر محترمو د یو خطرناک سیز دی کفر واړي زموږ هغه کوشش وکړو دا غاني چې تاسو اورئ کنه موږ دلته طلباو د سبب وایو هندومت کې مستقل د هغوی د دین حصہ ده هغوی خپل پیغام موږ مسلمانانو ځوانانو تر دغه غانو بجانو په ذریعه سره را منتقل کول غواړي موږ نه ستپاشي په دې ذریعه سره هغوی راوړل غواړي هغوی په دې خرڅو زه د پېښور کې زموږ یو سرکاري FM څوک کې چلېدو څو کال اوس تقریبا 2013-14 سره دلته یو مولوي صاحب سرکاري امام و زه یو مناظرې له بولم بیزان سره هلته بوتلم هغه FM ته نو د FM کې زموږ د سرکاري یو کس و د درګۍ و ګیرې خرولې و خو نیک سړی و ما ته ویل زه خپلو افسرانو وغوښتم ویل چې دا موږ ته هغه وخت کې هغه FM چې و ډېر ناشنا شی و ډېر لوی قصه و هغه د ټولو خلکو به اورېدو نو په هفته کې به 2 شپې خو ورله ملایان راوستل چې خلکو ته مسایل ویل کړي نور به پکې د تګ د کور پېښ کوو نو ما ته ویل موږ چې افسران وغوښتل ما ته ویل چې پلانګیا دا انګریزانو را لېږلې د دې دپاره دی ویل په دې علاقه کې د طالبانیزیشن غونډه کې شروع شوی نو خلکو هغه نظمونه دا شیزونه اورېدلي وو جهادي غونډه کې ځینې جوړ شوی نو دا مخکې انګریزانو موږ ته د دې دپاره را لېږلی دی چې واپس موږ میوزیک د دې شي نه نشر کړو چې د خلکو هغه ذهنونه واپس خراب کړو ویل موږ ته هغه افسرانو ویل چې راغلی د دې دپاره دی خو بس تاسو کوشش کوئ خپل دیني رقم پکې څه نه څه نشر کړئ هغوی چې لګیا دي دا څیزونه د مسلمانانو نوجوانانو د ذهنونو د تباه کولو دپاره کوي د هغوی د دماغو د قبضه کولو دپاره یې کوي او نن سبا خو دومره حد ته وررسېدلي دي یقین وکړه ماشوم ته ګیم کولاوی ګانې سره او ورسره دي موبایل کولاوه ګانا چاته کال میلاوه ورته نیسه ګانا دومره حد ته دا خبره رسېدلې یقین وکړه کنټرول نه بهر شو نو دې وجې محترمو د دې په ځای باندې د قرآن د نغمو سره خپل وګړو اشنا کړي دا د قرآن تلاوتونه څومره خوند کوي یقین وکړه د قرآن یو ځل که ستا روح ته به دې سره تسکین په قرآن سره نه میلاویږي په ګانو سره میلاویږي ته به ځان وجاړه د جهنمي روح دی کم غوږونو ته او کم زړه ته چې په قرآن سره تسکین نه میلاویږي د شیطان په اوازونو سره ورسره میلاویږي دغه د شیطان ملګری دی نو د دې څیزونو نه ځان وساتئ محترمو ځکه زموږ په معاشره کې یو خو کفري تهذیب په دغې سره راځي زموږ نوجوانانو کې عام کېږي دویم نمبر بېحیایي عامېږي یقین وکړه په کوم قوم کې چې بېحیایي عامه شي د دې قوم نه غیرت چې غیرت او حیا د کله نه جوړ کېږي بېحیایي او حیا او ایمان دا لازم ملزوم دي کوم ځینه چې حیا رخصت شي هلته نه ایمان خامخا بې رخصتېږي عمر فاروق رضی الله عنه دور کې تاسو به اورېدلي وي ټایم ختم دی تفصیل نه کوم مجاهدین روان هلته د پاریس نه هغوی خپل خلک راولي وو یو قاصد راغی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه سره میلاو شو د هغې سره د زهرو یو څیز یې رالیږلی عمر فاروق رضی الله عنه واغوستو دغسې ګلاو کړو بسم الله الی ظلم ماسمي په خوله یې راواړه ویې څښو ویل تاسو ته خپلو بوتانو ښودلي چې دا وجل کوي مونږ ته خپل پیغمبر ښودلي وجل دا نه کوي وجل الله کوي د بېهوشه شو د حالات چې ورته لاړو هلته پاریس هغوی ته ویې ویل دغسې قوم دی هغوی ته شکست ورکول دا ممکن نه دي د سره دوی بیا مشوره کوله ویل څنګه به شکست ورکوو ویل د شکست طریقه دا ده بېحیایي پکې عامه کوي سبا ته د پاریس ښایسته جنه کوي دوی بربنډ کړلې سبا ته په هغه لارو باندې په کوم باندې چې مجاهدین را روانو په هغه لارو باندې ودرولې خیال یې د مسلمانان به په دې کې اخته شي او چې کله دیو په دې کې اخته شي بیا به د الله امداد لري شي بیا به مونږ وو عمر فاروق رضی الله عنه چې خبر شو مجاهدینو ته چټۍ جاری کړله ویل سبا ته دغسې پلانینګ دی تاسو چې کله ځئ لیکن د قرآني حکم تاسو ته متوجه کي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته کړي سبا ته هغه جینکۍ هم په لاره ولاړې وي مجاهدینو قافله هم سبا ته روانه وه دیو چې کله تیر شو هغه جینکو قسم وخوړو ویل دا انسانان نه وو د آسماني فرشتې وې دیو سترګې هم نه دي بره کړي چې مونږ انسانان یو
یقین وکړه په کوم قومونو کې چې فحاشي دې حد ته ورسېږي هغه قومونو سره د الله امداد به کله نه راځي. زموږ مسلمانان ټول فحاشیات مړه نن زموږ په دا روډ ته ځه د یو فریج خرڅولو دپاره به غټ اشتهار زنانه به وي هغه به یې لغړه کړي د هغې تصویر به یې ورکړي. د یو موبایل لپاره هم د زنانو د سر نه به یې څادر لرې کړي هغه به موبایل نیولی دا به اشتهار یې زموږ. دا هغه د جهالت معاشره ده. دغسې معاشرې ته به د الله امداد چېرته راشي؟ دغسې معاشرې ته به د خیر فرشتې سره راشي؟ دغسې معاشرې ته به د الله د رحم فرشتې به څنګه راشي؟ یقین وکړه زموږ معاشره د لعنت نه ډکه ده او دا د تصویر او دا ګانې بجانې او دا څیزونه دومره انتها ته رسېدلي دي. الله رب ذوالجلال دې دغه لعنت نه موږ ته ازادي را نصیب کړي او زموږ زړونو کې د الله نفرت را پیدا کړي. مانس دې لپاره کوو مانداز خپل کړو ځکه بعضې خلک چې دي هغه دې څیزونو ته جواز ورکوي دا حرام دي. څوک که دا جایز ګڼي به دی کافر کېږي د اسلام نه پرې سره وځي. البته ځوانانو ته وایم د دغې نه ځان وساتئ. یقینا دغه زمونږ د حیا زمونږ د غیرت زمونږ د دین دشمن چې د شیطان اوازونه دي د شیطان د دغه اوازونو سره خپل غوږونه خپل دماغ خپل زړه ماشنا کوي. الله دې دغه ټنګ ټکور دې زړونو سره زموږ زړونو کې نفرت پیدا کړي. د قرآن سره دې الله زموږ